نو دی مسافر ورونو د پاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده. تګ ودو کې دي چې زموږ د رزق پراخه شي او موږ ته حلال روزي میلاو شي، نو د دې دعا ورد دا ډېر کوي او په مخه یې وایي. قرآني دعا ده، قرآني. پنځمه د رزق د غوښتلو دپاره دعا، د رزق د غوښتلو دپاره دعا. دا دعا کومه چې دلته ذکر شوې ده، دا دعا موسی علیه السلام غوښتې وه. اوس ګوره بار بار ویلو ته ضرورت نشته، خو چې تاسو ته پته دعا رانقل شوې ده په قرآن کې او د چا؟ موسی علیه السلام. موسی علیه السلام چې کله د مصر نه ووتو، اول ته د هغه د لاس نه هغه یو قبطي فرعونیان یو کس مړ شو په غلطۍ سره، او بس بیا مشورې شروع شوې د موسی علیه السلام د وجلو دپاره. او قرآن کې الله سورة القصص کې ذکر کړي چې د کلي د کوز سر نه یو کس رامنډې والي او موسی علیه السلام ته ووایي چې اوزه مشرانو مشورې جوړې کړي دي یا شروع کړي دي ستا په وجلو باندې. نو هغه د هغه ځای نه ووتو، فخرج منها خائفا یترقب، د یرې سره ووتو او بس کتونه کتوی یره وه چې دغه دی د فرعون کسان رالو دغه دی، او په دغه کې هغه مدین ته ورسېدو. مدین ته چې هغه ورسېدو نو هلته ګودر له ورغی. قصه بیا معلومه ده چې هلته د شعیب علیه السلام دوه لوڼه راغلي وي او خپل څاروي راوستي او هغه لرې ولاړې وي. نو ده دا خدمت وکړو. مؤمن کې هر وخت خیر پروت وي. دومره اوږد سفر یې کړی دی سبحان الله، د هغه وخت سفر د مصر نه مدین ته او پیاده سفر، او څومره ستړی شوی دی او غربت او خوراک کمی او لوږه، خو دا سوچ ورسره شته چې د خیر یو کار کول غواړي. موږ داسې غوړ زیړي یو چې تپوس مه کوو، که چا ته دې ووایي چې یاره یو 5 ریاله مرسته، 5 ریاله موږ ته ځان له وګوره زموږ څه حال دی، ته 5 ریالو غم وړی، او دی به دومره غوړ زیړي تپوس یې مه کوه. او دی په څه حال دی موسی علیه السلام، خو سوچ ورسره دا دی چې د خیر کار کول غواړي. هغه زنانو له هغه کار وکړو، څاروو اوبه وڅښې او بیا هغه لاړ. موسی علیه السلام ستړی شوی او وږی شوی او تږی شوی او دومره اوږد سفر یې کړی، نو لاړ دی ونې په سوري کې کېناستو، ډډه یې ولګوله او څه ناشنا دعا یې وغوښته. هغه دعا دا وه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اے رب زما یقینا زه هغه څه ته چې تی رالیږي ما ته د رزق نه محتاج یما، فقیر یم. معنی دا الله چې څه شی م رالیږي زه ورته محتاج. الله اکبر. څومره خپله غریبي الله ته بیان کړه. یعنې یو خاص شی ونه غوښتو چې یا الله پلانې شی، یا الله وایي هر شي ته محتاج یم، فقیر یم، غریب یم ستا په مخ کې، تا ته محتاج یم یا الله. چې څه شی بس نو زه ورته محتاج یم. عجزي دې ته وایي د الله په مخ کې، او د الله نه غوښته داسې چې الله ترې ځان عجزه کړی او ذلیله کړی نه وي که نه. نو یا الله وایي چې څه ته راکې زه ورته محتاج یم. نو دننه پکې څه خبره پرته ده؟ څه مطلب شوی دی؟ نه نه هغه جدا مسله ده. لکه اوس یو سړی لاس اوچت کړي وي یا الله څه چې ته راکې زه ورته محتاج یم، د ده څه مطلب دی؟ یې سړي مطلب څه دی؟ یعنی خوراک ته ضرورت لرم، څښاک ته ضرورت لرم، پیسو ته ضرورت لرم، هر څه ته ضرورت لرم. یا الله چې ستا د طرف نه صحیح دا څه چې دي دا چا راکړي دي موږ له، او پاتې چا ته دي؟ الله ته پاتې. د دې نه موږ ځان یعنې داسې بې پروا کولی شو چې زموږ ورته ضرورت نشته. نو چې ضرورت ورته نشته نو موږ ورته څه یو؟ الله ته محتاج یو. اوس دا څومره جامع دعا ده. یعنې تاسو ما د پیغمبرانو دعاګانې خو به ځان لیکن داسې ونه وي چې موسی علیه السلام چې یا الله ډېر وږی شوی یم، یا الله ډېر تږی شوی یم، دومره ناشنا دعا وغوښته یا الله چې څه راکې زه ورته محتاج یم. صرف پکې خوراک راغی؟
صرف پکې اسحاق راغی هر څه پکې راغلي او جو الله ولا دعا قبوله کړه د شعیب علیه السلام هغه لوڼه راغلې او زموږ پلار تا راغواړي هلته هغوی ذکر وکړو د موسی علیه السلام چې داسې یو دینداره سړی نو هغه پلار یې وایي ولئ دی دومره دینداره سړی دی او ناشنا کار یې کړی هلته بیا د هغه سره مزدوري وکړه لس کاله او بیا ولا الله یعنی هغه ښځه م ورکړه بیبي د شعیب علیه السلام د ویلو سره واده وشو ځکه چې د ویلو یا الله څه چې راکوې نو زه ورته څه یم محتاج الله ولا هغه هر څه ورکړو او بیا په واپسۍ کې پیغمبري الله اکبر واپس چې د مدین نه مصر ته راتو او آواز ورته الله د طرف نه وشو إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى اے موسیٰ زستا رب یم اللہ یم ته په یو برکتي ځمکه باندې ولاړې دا پیزار وباسه نو دا هغه بنده د الله و چې یو څو کاله مخکې د الله ته ویلي و یا الله چې ته څه راکوې زه ورته محتاج یم هغه رب وله داسې ومنله چې پیغمبري وله ورکړه نو اخوا نور څه ورکړي نو دا ډېره ښایسته دعا ده غواړئ یې د الله نه او په دې کې د الله هر څه درکوي یعنې دا تا صرف د رزق دغه ونه غوښته چې یالله ماله خوراک راکړه تا هر څه وغوښته یعنې یو سړی بچو ته ضرورت لري بچي څوک ورکوي الله ورکوي موږ ورته محتاج یو مال ته کور ته سکون ته راحت ته عزت ته دیندارۍ ته دې هر څه ته موږ ضرورت لرو او دا هر څه د الله په لاس کې او تا دا دعا وغوښته داسې غونډه او لنډه چې یا الله څه چې ته راکوې زه ورته محتاج یم کم خیر چې تا ستا د طرف نه راځي نو زه ورته څه یم محتاج یم نو الله به دله هر څه درکړي او دا درته فایده ذکر کړو چې د مخلوقاتو د در نه مخکې د الله در لځه او داسې مه کوو چې تا اول د مخلوقاتو د در دروازه ټکوې او چې هلته کار ونه شي بیا د الله طرف ته ځې او بیا هم تجربې کې دغه نه منلی کېږي تر الله سره مضبوطه رابطه ساته چې الله سبحانه وتعالی ستا د مسلې حل کوي او که نه حل کوي تا د رزق در کوي او که نه در کوي ته ورته بیا وګوره یو مخلوق ته به دې نه محتاج غیبي مرستې به در سره کوي او چې کله اوس ستا رابطه صحیح مضبوطی او ستا پی یقینی او ستا پی ښه ګومان د څو خبرې لازم دا زموږ دا مسافر وروڼه چې دي دې کې اکثر چې د هغه په مسلو کې ګیري او دلته څوک دغه له نه راځي مسافري څوک دې دپاره نه کوي چې سیل سپاټوله راځي او دا بعض نیم وایي نه بس زمونږ حالات جو ښه و او دغه هسې بس یو خبرې له رنګ ورکوي حالات چې د چا ښه او رزق پراخ او مسلې برابري نو څوک لیونی دی چې خپل کور او کیلی او د مور پلار خوا او د ښځې او د بچو خوا پرېږدي الا اوس کېدای شي سړی د علم زده کولو له بهر ملک ته ځي بیمارۍ دپاره ځي تجارت دپاره څه وخت دپاره ځي بیا راځي واپس خو د عامې مسافریانې چې زموږ دا خلک کوي خو دا د رزق دپاره کوي چې پراخه رزق ورته میلاو شي روزي ورته میلاو شي او ته ورته نن ووایه چې ستا د کار بندوبست زه په ملک کې کومه ښه ټیټ ښه برابر یقیني دی سبا ټکټه لیځي بعض نیم بګشتي هغه کلونو والا ابلو دا ته یو کس یو یاد کوي زموږ دیره کې دی 19 کال دی جنایت دی دا بیماران دي زه د بیمارانو خبره نه کوم نو دې مسافر وروڼو دپاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده هر مسلمان به غواړي ځکه چې هر مسلمان محتاج دی الله ته خو دوی دا یعنی تګ و دو کې دي چې زموږ د رزق پراخه شي او موږ ته حلال روزي میلاو شي نو د دې دعا ورد دا ډېر کوي او په مخه یې وایي قرآني دعا ده قرآني دا بعض زموږ باره کوي دوی دعاګانې نه مني دا اوس موږ دعاګانې نه منو پوره د دعاګانو د اذکارو باندې مې کتاب لیکلی دی او شروع مې کړی د هغې شرحه کوم او دوی دعاګانې نه مني دا ولې داسې وایي
کچرته دی مولوی صاحب یا دی امیر صاحب یا دی صاحب یاق صاحب د ځان نه یو ذکر جوړ کو چې قرآن او حدیث کې نشتی او ما پې رد کو چې دا نشتی نو بس په ما باندې فتوا ولګېده چې دی د الله د ذکر نه څه دی منکر دی رنګي مسلې له څه ورکو ګوره زه د الله د ذکر نه یم منکر خو ستا د دې طریقې نه منکر یم چې دا په شریعت کې نشتی الحمدلله موږ دعاګانې منو او ښه ډېرې د الله نه غواړو او موږ ګوره دعاګانې صرف د الله نه غواړو الحمدلله موحدین یو او په مخ یې غواړو الحمدلله